محبوب دیدن د پاره ز محشر ته خوشحالیږم د محبوب دیدن د پاره ز محشر ته خوشحالیږم چې دلبر پکې لیدی شي دا محشر اختر زما دی ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روحنا کڑی رب پہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار ویدی تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ او دل میں تو دلبر میں تو او جان میں تے روح میں تو جگر میں تو جانان میں تے زما مشک و عنبر نشت بے لتانا یا رسول اللہ زما مشک و عنبر نشت بے لتانا مشک میں تو عنبر میں تو ریحان میں تے اور نمی درشت بے لتا نمی داروشتا درد میں تو دوا میں تو درمان میں تے زدبل گنج و گوہر محتاج نیما زدبل گنج و گوہر محتاج نیما شاہ میں تو بادشاہ میں تو سلطان میں تے استاد مخ پا صفحہ ستا پا تعلیم للم استاد مخ پا صفحہ ستا پا تعلیم للم پیر میں تو استاد میں تو قرآن میں تے ستا پا مینہ کی میں دین و ایمان اولید ستا پا مینہ کی میں دین و ایمان اولید دین میں تو اسلام میں تو ایمان میں تے او دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو شوق میں تو اور ذوق میں تو درمان میں تے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق و محبت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا خاتم النبیین دیر قدردانو مشرانو کشرانو در رب لا یزال و رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی چی منگو تاسو ایدوان جہان دا سردار آقا نامدار دخبل امت غمخوار دخبل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و امت کی مومنان مسلمانان پیدا کریو الحمدللہ ستا سوڑان دے میں قرآن عظیم و شاننا مختصرہ لیکن دیر زیادہ مقدس حصہ تلاوت پڑا بدے کہ اللہ کریم جل جلالہ دا احد غازیانو تا ننوڑان دے آیات کریمہ چی دے پاگی کہ اللہ کریم جل جلالہ دا احد دا شہداؤ فضیلت بیان کرے دے مرتبہ بیان کرے دا داغی دا قربان ذکر کرے دے او پدغی آیات کریمہ کے اللہ کریم جل جلالہ دا احد دا غازیانو داغی مرتبہ او داغی شان او داغی دا پارا چکم اجر اللہ جل جلالہ خود لے داغی تذکرہ کرے دا اصل کی احد کے مسلمانانو تناساپا یو دیر ہوئی تکلیف رسے دا اب اگا تکلیف چے وہ اگا دا سے وہ چی یعنی یو فتح امن دیش ہو دا فتح نفس چکم دے بیا مسلمانانو تا اگا تکلیف راگے مگر داغی باوجود دا مسلمانانو جذبی چی دی دا مسلمانانو حمت و حوصلی چی دی دا کمزور نشوے اور دا حضور علیہ السلام مبارک تھا و سبا لما نبیا چکم دے دا احد دا جہاد نا پس دا حضور پا آواز با نبیا صحابہ لبائی کوئلے دے و دا حضور سر روان شوی دین و دا آغی تذکرہ اللہ پا قرآن کے کڑے دا غرض و مقصد دا خبر دا دے اسلام چے دے دا ہمیشہ دا یو جہد مسلسل نم دے دا تکلیفون نم دے دا مشقتون نم دے دا امتحانات نم دے یو انسان دے چر دا نوئی چے ما کلمہ دا حضور دا مدینہ منوری دا جانان ویلے دا
او زه د حضور علیه الصلاة والسلام په غلامانو کې شمار یم. زما باندې به ژوند کې نه امتحان راځي، نه به تکلیف راځي، زه به نه مشقت او تکلیفونو کې مبتلا کېږم، بلکې دا ټول چې دي د دې لارې سره لازم دي. اما تاسو یو حضور علیہ السلام مبارک فرمایي چې په کائناتو کې دومره تکلیفونه چاته د الله په لار کې نه دي ملو شوي لکه کم تکلیفونه چې ماته ملو شوي. دومره د چا د یارولو کوشش نه دی شوی لکه څومره چې زما شوی دی. او بیا امتحانات، والله دا هغه امتحاناتو خو چې انسان تذکرم کوي نو انسان ویریږي. د انبیاء کرامو باندې چې الله جل جلاله کوم امتحانات راوستي وو، د خپل د زړه ټوکړه ابراهیم علیه السلام، د خپل زړه ټوکړه حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام راولي او دا مبارک په خپل لاس کې چاړه راخلي او دی مبارک دا چې عمر هم سیوا دی د نورو بچو تمام نشتا او بیا د خپل زړه په ټوکړه باندې چاړه راکاږي نو لږ سوچ وکړئ دا ورکوټ امتحان نه دی، دا ډېر لوی امتحان دی. حضور علیہ السلام مبارک انسان هغه تکالیف، هغه مصیبتونه، هغه مشکلات چې د اسلام په اوایلو کې د حضور باندې او د هغه په صحابو باندې انسان حیران پاتې شي. زما د کریم آقا مبارک په مرۍ مبارکه کې صادر اچول شوی دی. حضور علیہ السلام مبارک تعالی یعوذ بالله ډېر عجیب عجیب الفاظ پکې سپورې خبرې، کنزلې، بدې ردې، ویناګانې. همدارنګه د حضور علیہ السلام مبارک سجده باندې پریوزي او د اوخې ګندګي چې اوخ حلاله شوې ده د هغې نه ګندګي وتې د هغه راځي د حضور علیه السلام مبارک د پاسه اچولي کېږي. دا ټول تکلیفونه، بیا د حضور علیه السلام مبارک هجرت، بیا د هجرت د لارې تکلیفونه، د هغې نه وړاندې د حضور علیه السلام مبارک په دار ارقم کې کم کلونه تېرېږي. گویا کہ اسلام چې دی دا یو مسلسل د یو جهد، د یو کوشش، د امتحانات او د تکلیفونو یو نوم دی. د حضور علیه السلام مبارک صحابو کې وګورئ، ابوبکر صدیق د اسلام اولنی خطیب چې خطبه لولي او دا مبارک ودرېږي او کفار د مکې پې راغونډېږي نو دومره دې مبارکو باندې ګزارونه کوي چې مخې وله ټول په وینو کې لهو لهان، حتی چې د دې مبارکو پوزه چې وه پوزه مبارکه باندې په مخامخ نه دومره ګزارونه وشو چې دغې پوزې هډوکې مات شو او ټول مخ چې دی دا د وینو یو فواره وه پې او خپلې دا چې کوم د قبیلې والا و هغې دا ګمان وکړه چې دا مبارک شهید شو، بېهوشه شو. یوه ورځ او یوه شپه مکمل بېهوشه و. هغې خپل منځ کې سلاګانې کولې چې موږ به د وینې بدل اخلو، مگر چې ورځ او شپه پس د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سترګې کولاویږي او د بېهوشۍ نه را بیدارېږي نو لومړنی تپوس کوي ما فعل رسول الله، زما د محبوب څه حالت دی، زما حضور په څه حالت کې دی. ټول خاندان ته نه خفه او دلګیر روان شو، خاندان ته نه ټول خفه روان شو. هغې وی عجیبه شخص مونږ دې په دومره غم کې مبتلا کړي یو، مونږ شپه ورځې تا ته جړاګانې وکړې، مونږ شپه ورځې ستا د بدلې دپاره چې کوم دی عزم وکړو او ته چې راپاسې هم دغه شخصیت نوم اخلې. هغې ته نه خفه روان شو. مور ته وی مورې ترک کې وخته پورې هغې وله زر خوراک راوړه څه وخوره چې وجود کې د طاقت راشي. قسم یې وخوړه چې تر څو مې حضور نه لیدلې ترک که وخته پورې زه یو نوړی هم خولې له نه وړم. په داسې انداز کې صحابه کرامو باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک با خپل تره په پوزکی کې بند کو او بیا به ورته لوګي او کده بوسو او ورته وی وړه د دې خبرونه. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ مبارک جسم مبارک با په ګرم سکروټو باندې راخکلې شو او هغې به فرمایل چې هغه ګرم سکروټې به زما د جسم په چربۍ باندې یخ شوې. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک با دی مبارک باندې په ګرم شګو کې کېښودی شو، غټ غټ به وله په سینه باندې کېښود
او یا به د عربو په دغه صحرایي ګرمه ګرمۍ کې چې په هغې کې انسان قدم نشي ښودی، په هغې کې به حضرت بلال په سینه باندې لوی ګټ پروت او دا مبارک به هلته کې پرېښودی شو. خو باوجود د هغې چا دا ګیلې شکوې نه دي کړې چې دا مونږ باندې په اسلام کې دا دومره تکلیفونه راله، نو آخر دا به څه کېږي؟ او دا مونږ چې کوم دی په اسلام ته رالو دلته خو ټول تکلیفونه دي، دا لار به واپس پرېږدو. په داسې حال کې هم استقامت او اخلاص دومره ډېر و چې قدم په قدم باندې به د حضور علیه السلام سره د وفا عهد کو چې یا رسول الله دا تکلیفونه دې د غره غوندې انبار شي، خو ستا د درد پرېښودو دپاره مو سوچ هم نشو کولی. اوس عزتمندو د احد میدان ته وګورئ، مغرب دا غوښته چې مسلمانان سهولت پسند کړي. هغه عرب چې د هغې مردانګي مشهوره وه، هغه عرب چې د هغې چې کوم دی بهادري مشهوره وه، هغې له دومره چې کوم دی سهولتونه په چاپېر چم باندې ورکړئ او ژوند والا دومره آسان کړئ چې د ایسي نه بغیر د هغې یو سیکنډ هم بهر تېر نشي. او هغه دومره سهولت پسند کړئ چې هغه د غرونو زندګي وه چې د هغې یو قدم هم بغیر د ګاډي نه، جومات هم په ګاډي کې ځي، کور ته هم په ګاډي کې ځي، چې هغې ته جهاد کول، هغې ته د دین دپاره جدوجهد کول، دا یو داسې کار ښکاره شي چې سوچ هم نشي کولی د دی. هغه عربو چې د هغې باره کې مشهوره وه چې دومره بهادر به دومره چې وی به زمونږ د بهادرۍ علم دا دی چې کوم دشمن مونږ ته شا کي نو زمونږ د نیزې سره دا نه ښایي چې مونږ هغه دشمن په ملا باندې ولو، زمونږ د نیزې سره هم دا ښایي چې دا د بهادرو نیزه ده، چې دا نیزه د دشمن په سینه په ملا باندې نه بلکې دا نیزه د دشمن په سینه کې پیوسته شي. خپل ځان دپاره به شرم ګڼه چې څوک مانه منډه وي او زه پې ګزار وکړم، وی به مزه اله کوي چې سینه په سینه باندې راشي او بیا ما سره مقابله وکړي. چې څوک چې د چا به چې کوم دی راوړلی شو وجود نو هغه به په ملا باندې نه ویشتی شوی، د هغه غشي به په ملا کې نه ښخ شوی چې ملا کې به ښخ کتل به یې ورته نه، خخول خو لویه خبره ده، کتل به یې ورته نه چې وی به ته دشمن نه تښتېدې او ته لګېدلې، وی به زمونږ شهیدان چې وي هغه وي چې هغې دشمن ته مخامخ روان وي، په سینو باندې یې غوټې خوړلې. دا هغه بهادر قوم هغې نن کم ځای ته ورسو، هغې نن هغه ځای ته ورسو چې صرف اور صرف په دنیا پسې کو، سهولتونو پسې کو، دومره چې کم دی څه کو، هغې کې چې کم دی دا خپل زهر دومره پکې سرایت وکړو چې هغې اوس د هغې تاریخ تصور هم نشي کولی، تلیم نشي هغه طرف ته چې تصور وکړي چې یاره زمونږ د اسلافو تاریخ څنګه و. په دې وجه باندې د مغرب کوشش دا و چې د مسلمانانو نه دا تاریخ څه لرې که ختم کا او اسلام دې ته صرف منځ او دس بیان کا، چې به دا منځ او دس که امام ملا چېرته په تقریر کې چې کوم دی د حضور د نظام خبره کوي، د دین خبرې کوي، نو لاندې به یو سړی راغلی سوره اخلاص به وله نه ورځي، دعای قنوت به وله نه ورځي، پا به سیدا دې څه کوي، دا ته کومې خبرې کوي، ملا بس خلکو ته اودس ښایه، خلکو ته چې کوم دی منځ اودس ښایه، مسلې ورته کوه، خلکو ته د روژې چې کوم دی خبرې کوه، احکامات بیانوه، د حج احکامات بیانوه، ته لاړې ته پکې کمې کمې نظام، مونږ ته د دې خبرو ضرورت نشته، مونږ ته دا وښایه، دې د دې قوم مزاج جوړ کړه د دې دپاره چې دا قوم چېرته په سوچ کې هم د خپل تاریخ طرف ته واپس لاړ نشي. کم تاریخ طرف ته راشه، صرف یو جھلک درته په دغه آیات کریمه میں چې تلاوت کې پاغې کې بیانوم، الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. الله د احد د غازیانو هغه چې کوم دی فضیلت بیانوي چې د احد غازیان هغه غازیان دي چې د په 15 شوال باندې د خالی په ورځ باندې د احد جنگ ختم شو، خو په داسې حال کې ختم شو چې مسلمانان ډېر زخمی او یا اقا خلق د حضور علیہ السلام صحابہ پاگے کے د حضرت اسد اللہ و اسد رسول حضرت سید الشہداء وند شخصیت، پاگے کے د حضرت عبداللہ ابن جاش وند شخصیت، مصعب ابن عمیر وند شخصیت، دا لوی لوی شخصیات پاگے کی وفات شو، دا حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص وند زوان دا پاگے کے سشو، دا پاگے کے چکم دے سشو وفات شو، شہیدان شو، مسلمانانو ته صرف تکلیف دا نه رسېده چې شهدای پکې راغلل. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سے محترم دا حضرت عبداللہ، حضرت جابر همدارنګ نور چې کوم دی لوی لوی شخصیات، مگر صرف تکلیف ملو نشو
چې صحابو نه ملګری لاړل جدا شو، د چا پلار شهید شو، د چا رور شهید شو، د چا خاندان کې او د چا ته چې کوم دی زنانو پکې ټولې رشتې خاوند شهید شو، زوی شهید شو، رور شهید شو، پلار شهید شو. من بعد ما اصابهم القرح، د قرح د لاندې مفسرین فرمایي چې جرحون ونه ویلې شو رستو د هغې نه چې دوی ته زخمونه ملو شو، بلکې رستو د هغې نه چې دوی ته تکلیف ملو شو، زخم هم تکلیف هم. صحابه کرام زخمی مو، د چا لاس زخمی، د چا خپه زخمی، د چا سینه زخمی، د چا سر زخمی، د چا سترګه راوتې. د هغې تکلیفونو سره سره بل تکلیف دام ملو شو چې صحابه کرامو نه د سید الشهدا غوندې شخصیت هم جدا شو. نور چې کوم دی صحابه کرام ښکلي ښکلي خلک هم جدا شو او ورسره تکلیف بل دام و چې صحابو ته هغه تکلیف هم ملو شو چې د کوم تکلیف आवाज دوی نشو اورېدی او خپل غمونه هم په هیر کړیو، خپل پلار هم هیر کړیو، خپل رور هم هیر کړیو، خپل خاوند هم هیر کړیو. هغه تکلیف هم صحابو ته ملو شو چې د حضور مبارک د شهادت خبر هم پکې اورېدلی او دا دومره لوی جانکاه تکلیف و چې په دې تکلیف باندې خو زنانو نه خپل چې کوم دی پلار ورونه هیرو، په دې تکلیف باندې خو زنانو نه خپل چې کوم دی خاوند هم هیرو. څنګه ته هیرو چې خاوند خبر راځي وی پروا نشته حضور څنګه دی، ضرور خبر راځي وی پروا نشته حضور څنګه دی. وی ستا خو چې کوم دی زویم شهید شو، د زوی نم باندې رشته، د زوی خبر لا نه راغلی، زما د مدینې منورې د جانان خبر لا راغلی حضور څنګه دی. هغه تکلیف هم ورته ملو شو، دومره جانکاه تکلیف چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ولاړ دی. د عمر فاروق غوندې بهادر شجاع مبارک ولاړ دی، د یو د غره په لمن کې حیران ولاړ دی. حضرت انس ابن نضر ورله راغی او د مبارک سره توره وا ورته وی عمر څه کوې چې دلته ولاړې؟ حضرت عمر فاروق ورته په مات زړه باندې وی انسه چې د کم جانان د عزت او ناموس د دفاع دپاره مونږ چې کوم دی جهادونه کول، مونږه چې کوم دی تورې چلولې، هغه محبوب خو دنیا نه تشریف یوړه، نو اوس څوک اوس څنګه وجنګېږو؟ حضرت انس ابن نضر ورته وی عمره چې حضور دنیا باندې نشته نو زمونږ د ژوند بیا څه حیثیت دی، زمونږ ژوند هم نه دی پکار. د خپل ژوند نه بې پروا شو او د لښکر په منځ باندې ورغې او د مبارک هغې سره جنګ شروع کو، حتی چې د هغې صفونو په منځ کې شهید شو. په دومره لوی تکلیفونو نه بعد، د دومره لویو سختو نه پس عزتمند انسان سوچ کولی شي چې د چا نه چې کوم دی د چا نه پلار جدا، د چا نه رور جدا، د چا نه چې کوم دی دوست جدا، یاران دوستان، څوک په لاس زخمی، څوک په څوک چې کوم دی وجود ټول زخمی زخمی، د چا سر نه وینې روانې دي، د چا سترګه بهر ته راوتې ده. د خالي په ورځ باندې جنګ ختم شو، ورپسې د اتوار ورځ راله. د اتوار په ورځ باندې چونکې چې کله لښکر واپس شو او ابو سفیان ورسېد مقام روحا ته چې دا د مدینې منورې نه تقریبا 29 کیلومتره لرې دی، چې هلته ورسېده نو ده سوچ وکړ او د خپلو ملګرو ته یې وی یاره یو کار هم غلط وکړ. هغوی ورته وی څنګه؟ وی مسلمانان هم دومره ډېر شهیدان کړل او دومره لوی تکلیف هم ورته ورسو، خو ډېر لږ پاتې وو، ډېر لږ پاتې وو. دا موږ واپس ولې رالو؟ پکار خدا و چې موږ د دې نور هم تعقب کړی وی، موږ چې کوم دی د دې زنانه خپلې چې کوم دی وینځې جوړې کړې وی، موږ د دې مشران ټول شهیدان کړی وی، ځوانان مو ټول قیدیان جوړ کړی وی، نو بس چې کوم دی مونږ به ختم شوی و. نو دا موږ دا کار والی وکړه چې موږ واپس شو، موږ ته خو هیله مو کوه، ټول زخمی زخمی وو، جنګونه هم نه شو کولی، ټولو نه وینې روانې وې، شهیدان هم ورته پراته وو او میدان کې موږ ته په هغه ټایم باندې یو ښکاره چې کوم دی څه حاصل و، یو ښکاره فتح حاصله وه. نو موږ خو نه ځان سره هغې قیدیان راوړه، نه مو چې کوم دی دا خو موږ ډېر غلط کار وکړو. لښکر ورته وی یاره دا خبره خو دې ټیک ده، داسې چل به وکړو چې واپس به شو، واپس به شو او اوس خو به هغوی چې کوم دی بېغمه وي، موږ به واپس ورشو او دا شته چې کوم پاتې دي دوی سره به هم جنګ وکړو. چې کله دوی د واپس کېدو اراده وکړه او کله دوی چې کوم دی واپس را روان شو، نو په دغه وخت کې د مسلمانانو د طرف نه چې کوم دی یعنی د مدینې منورې نه په دغه وخت کې دا یو صحابي د وروسته ایمان راوړلی، ایمان نه راوړی، حضرت معبد خزاعي دا چې کوم دی روانو، د چې وکتل حضور له خبر راغی چې ابو سفیان واپس را روان دی او بیا چې کوم دی د حملې کولو والا دی. کریم آقا مبارک خبر ولیږه د احد چې کوم دی چا ته؟ غازیانو ته.
او پاغه کې خبر وکړه چې موږ سره به اک خلک زی چې کم پرون د احد په جنگ کې شریک شوي دي، یعنی د احد د غازیانو نه علاوه برا سره بل څوک نه ځي چې کوم په جنگ کې موږ شریک دي، صرف هغه به ځي. او ټولو ته ووایي چې ځانونه تیار کړئ، موږ واپس د جنگ دپاره ځو، په لاره کې د ابو سفیان مقابله کوو. زما محبوب ډېر بهادر او ډېر شجاع و چې دې مبارکو لښکر ته حکم وکړو اوس راشئ حالاتو ته وګورئ. په موږ باندې چې یو معمولي غوندې مصیبت هم راشي 2 کاله موږ د هغې مصیبت نه بار کېدی نه شو. 2 کاله کال زموږ په ذهن کې وي، زموږ ذهن یې مفلوج کړی وي، او 2 کاله موږ د کار نه موتی یو چې دا به څنګه چل کېږي. پرون جنگ شوی دی، ډېرو صحابو پټۍ لګولې وې، ډېرو صحابو پټۍ نه وې لګولې. ډېر صحابه داسې وو چې هغې له ارام هم نه و کړی، خوب هم نه و کړی، په کور ته هم لا صحیح طور باندې ارام نه و شوی چې څنګه خبر راغی چې حضور فرمایي بیا ځانونه تیار کړئ چې ځو. هغه صحابه چې هغه چې کم دی څه وو، هغه زخمي وو، پټۍ هم لګولې وې یا نه وې لګولې. هغې ټولو حتی چې مفسرین کرام لیکي چې په دې کې ډېر صحابه داسې وو چې هغې ته په تګ کې هم تکلیف و، په تلو کې هم تکلیف و، دومره نقاحت او کمزوري راغلی وه چې هغې به د بل په اوږه باندې لاس ښودلی و او د بل په اوږه باندې به ټیک لګولی و او په هغې انداز کې به روان و. مګر چا هم دا نه دي ویلې چې یا رسول الله لږ ارام راله راکړه، ورځ به وکړو، 2 به وکړو، 3 به وکړو، پټۍ به کیدو، زخم به جوړ شي. چې کله زما د مدینې منورې جانان مبارک خبر ولېږه چې واپس چې کوم دی ابو سفیان قافله را روانه ده، په هغې باندې حمله کول غواړي او ځي به هم را سره بل څوک نه، صرف د احد غازیان به ځي چې دا مرتبه الله هم دی له ورکي، دا مقام الله پاک دی له ورکي. د احد غازیانو دا نه وی چې یا رسول الله دا به څه کېږي، ټولو په یو اواز باندې د الله قرآن وایي الذین استجابوا، هغه چې زما الذین استجابوا لله والرسول، چې چا د الله او د هغه د رسول په آواز باندې ټولو دا نه وی چې نه یا رسول الله آرام به وکړو، بلکې قرآن گواه دی چې د حضور په آواز باندې لبیک وی، لبیک یا رسول الله، یا رسول الله مونږ پرون هم حاضر یو، مونږ نن هم حاضر یو، ستا د دین دپاره میدان ته روان یو. کامیابی ورله ورکړه او دومره لویه کامیابي وه چې هلته چې دی لاړه او لاره کې ابو سفیان سره دغه کس ملو شو، ورته وی څنګه چل ابو سفیان ورته وی چې مدینه منوره باندې خو راغلی صحیح حساب کتاب هغه ورته وی داسې حساب کتاب دی چې ما په لاره کې یو داسې لښکر ولیده، روب عزتمندو د اسلام دی، ما په لاره کې یو داسې لښکر ولیده چې په یو بل باندې ډډې لګولې وې، د زخمونو نه وینې روانې وې، چا پټۍ لګولې وې چا نه وې لګولې، مګر د هغې په سترګو کې چې ما کومه جذبه ولیده، د هغې په زړونو کې چې کوم عزم او ستاسو خلاف چې کوم د هغې چې کوم دی کوم عزم او شجاع او بهادر لښکر مې کتلی دی، نو هغه ورته څه وایي، په شعر کې ورته وایي چې دا لښکر چې کوم دی دا داسې زه تا ته بیانولی نه شمه چې زه تا ته د هغې چې کوم دی هیبت بیان کم، زه تا ته د هغې مقام او مرتبه بیان کم، زه تا ته د هغې شجاعت بیان کم، خو د دې لښکر پته به هله لګي کله چې توره د تورې سره ملو شي، کله چې کوم دی څه غشې د غشې سره ملو شي، کله سینه د سینې سره ملو شي، بیا به تا ته پته ولګي چې دا لښکر په تا باندې څنګه لکه د زمرو غوندې راځي. ابو سفیان چې دا خبره واورېده هغه په ذهن کې روب راغی، ډېر سخت چې کوم دی څه چلو شو، دباو شو په هغه وخت کې چې دا خو رښتیا چې د دومره زخمونو باوجود دی په مونږ باندې په داسې عزم کې بیا په مونږ باندې را روان دي، دا هم نه چې چېرته کینی چې مونږ به دفاع کوو چې راورسي نو بیا به د غر نه چې کوم دی مونږ حمله کوو، نه الټه اوس په مونږ باندې را روان دي. نو چې دا خبرې لښکر هم واورېدې، لښکر هم ورته وی هسې بس تیار فتح موندلې ده، ولې راله بیا چې کوم دی دا واپس هر څه په سر مړې زه چې ځو واپس هم د اکه ځای نه روان شو. مسلمانان چې کوم دی راورسېدل مقام ته او دوی چې کوم دی څه هغه مقام چې هغې ته حمراء الاسد وایي،
دا د مدینه منورې نه تقریبا 3 کیلومتره بهر یو ښکلی میدان دی، غرونه دي پکې، بیا میدان دی، سور غونډه کې کاڼې دی. اکه میدان ته راورسېدل چې حضور له خبر راغو، 3 ورځې حضور نورم ایثار شو چې جانان مبارک له خبر راغی چې لښکر ټول واپس تښتېدلی دی او تاسو سره د مقابلې طاقت نشته دی. عزتمندو دا اسلام دی، دا اسلام دی چې دا بیا زخمونه هم تازه دي، شهدام چې کم دی لا د هغې غم هم هیر نه دی، او لا انسان ته تکلیف هم ډېر دی، مګر د هغې باوجود الحمدلله د حضور د دین دپاره دا نشته چې یا رسول الله رام پکار دی، بیا هم میدان کې ولاړ. ورپسې عزتمندو دویم آیات کریمه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. دا هم الله د حضور د غازیانو صحابو فضیلت بیانوي چې کله بیا وروستو چونکې ابو سفیان وعده کړې وه چې کله ورته حضور مبارک ته لاندې نه اواز وکړو چې کال له به مونږ بیا څه کوو، په بدر صغرا کې به مو زما ستا ملاقات بیا کېږي. حضور حضرت عمر فاروق ته وفرمیل ورته ووایه چې انشاءالله. کله کال راغې په دې بدر صغرا کې به چې کوم دی څه کېده، دا یو مقام و چې دلته کې به یو میله کېده، سالانه میله به وه، 8 ورځې به وه. چې کله هغه کال 8 ورځې را نږدې شوې، حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د خپلو صحابو سره را بهر شو او را روان شو میدان ته. ابو سفیان چونکې وعده کړې وه نو هغه خپل لښکر تیار کړ، را روان شو، خو چې څنګه لږ مزل یې وکړ نو په زړه کې چې کوم دی بیا یره راغله. الله پې د مسلمانانو روب بیا ور واچو. نو چې په زړه کې یره راغله نو یو کس ته یې ویې زه لاړ شه تو قاسم زه یې په مدینه منوره باندې لسو خان به درله درکړم، خو مسلمانان ویروه. ځکه واپس شومه د دې ځای نه او مسلمانان دلته راله دې میدان ته، نو دا خو به خلک ټول مونږ پورې ټوکې کوي بیا، او مسلمانان ویروه او ورته ووایه چې داسې داسې چل دی، مونږ به دې ځای پورې راشو، واپس به لاړ شو، مسلمانان به مرا نشي. مونږ به وایو چې مونږ خو مسلمانانو له دغه ورغلي وو مقابلې له، خو هغوی رانغلل، په ټوله دنیا کې به بیا زمونږ واه وشي. دا کس چې راغی یو صحابي سره ځان نه ځان له میلاو شو، د اوښانو د انعام په لالچ کې ورته وی خبردار ګوره ډېر سخت لوی لښکر درته تیار شوی دی، ډېر لوی لښکر درته تیار شوی دی. څنګه لښکر دی؟ وی هغه لښکر دی چې تاسو سوچ هم نشئ کولی چې تیر په احد کې کم راغلی او د هغې نه په 100 چنده سیوا طاقت کې تیار شوی دی. نو ورته یې وی چې احد ته دلته در پسې راغلل او دلته کې تاسو سره مقابله وکړه او درته نقصان در ورسو، نو اوس چې تاسو ورپسې هلته لاړ شئ نو بیا به څنګه چلي، هلته خو هغوی نور هم په طاقت کې دي. خو چې کله دا خبره وکړه چې دومره فوجونه جمع دي، دومره ورسره اسباب دي، داسې چل دی داسې چل دی چې کوم صحابي ته به خبره کوله چې ګورې خبردار لاړ نشي، دشمن دی ډېر مضبوط دی، ډېر طاقتور دی، هغه صحابي به ډایرکټ خوشحالېده، وی به حسبنا الله و نعم الوکیل. هغه صحابي به وی حسبنا الله و نعم الوکیل، خوشحالېده به، ایمان به نورم، ایمان ته به نورم تازگی ملاو شوه، ایمان ته به نورم طاقت ملاو شو. الله وی چې هغه به ورته ووایي هغې چې ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم، خلک خو درته داسې جمع شوي دي، وی یاره ولاړ شه، ورته ووایه چې ګورې خلک د طاقتونه او فوجونه درته را جمع کړي دي. نو چې کله به دا خبر وشوه فزادهم ایمانا، د هغې ایمانونه به نورم زیات مضبوط شو. وقالو حسبنا الله و نعم الوکیل. هغې سره که هر څوک دي، که قبایل دي او که قومونه دي، هر څوک چې ورسره وي وي به زموږ سره د الله جل جلاله مدد شامل حال دی. دا عزتمندو د صحابه کرامو دا غازیانو الله جل جلاله فضیلت بیانوي. بیا هم داسې وشوه چې زما کریم آقا مبارک را روان شو، بدر صغرا ته راورسېده، ابو سفیان خو هلته د لښکر سره واپس شو. حضور مبارک چې کوم دی دلته کې ورځې تېرې کړې، 8 ورځې چې کومه میله وه هغه هم تېره شوه، لویې غیر چاپېره نه قبایل راغلي وو. حضور صحابو سره چې څه مال و دولت او هغې پاک که میله کې ښه تجارت هم وکړ، الله پاک وله ډېره نفع هم ورکړه، او چې څومره قبایل راغلي وو هغې قبایلو له د اسلام دعوت هم ورکړ، په هغې کې ډېرو قبیلو اسلام هم قبول کړ، مکمل قبیلو، او په دې شان و شوکت سره مسلمانان واپس را روان شو چې د اسلام دعوت هم عام شو او تجارت هم وشو. الله پاک وله دنیا کې هم چې کوم دی نفع ورکړه او دنیا کې هم د هغې شان اوچت کړ چې تر اوسه پورې زموږ په زړونو باندې حکومت کوي، په آخرت کې هم ورله اجر عظیم دی. او چې کوم کفارو د اسلام د دې طاقت په عوض په بدل کې څه چلو شو، الله مسلمانانو له فتح او کامیابي ورکړه او هغې ته دومره ذلت ملو شو چې هغې ته چې کوم دی بیا هغه ټوله دنیا کې قبایل لاړل خپلو خلکو ته یې وې چې هسې چې کوم دی خلکو له چیلنجونه ورکوي، بیا چې کوم دی د راتلو نه وي او لارې نه واپس کېږي، واپس ځي، ټوله شرمندګي الله د هغې په حق سر باندې بیا ور واچوله.
نن عزتمند اسلام چې دی اسلام د دقه چې کوم زمون او تاسو تاریخ دی واپس دغه تاریخ محتاج دی چې تر څو پورې مسلمان خپل تاریخ ته واپس نه تله معمولی غونډه تکلیف راشي بس خلک هغه طرف نه مکمل سیټ تشهیر دا ډېره د تکلیف لاره خو یاد ساته چې کلم په تکلیفونو کې انسان تکلیف بسې بل تکلیف زه سوچو کوم خپل مشر امیر المجاهدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتهم یو مسله لا حل نه وا چې بلې مسلې ته وته هغه د فیض آباد چې کم دی لا شهدا د خلکو هغه زخمونه هغه تکلیفونه لا هیر نه چې ورپسې چې کم دی د حضور علیه السلام د خدا خلاف د خاکو خبره راغله الحمدلله بیا میدان ولګو بیا میدان ولګو د جیل په نیمه میاشت تکلیفونه تیر کړو نو واپس چې راووته دی ونه چې زوس خو به یو دوه کال آرام وکړو چې کم از کم لږ ځان مضبوط کو دا چلو کو چې څنګه خبره د حضور د دین راشي واپس چې کم دی الحمدلله بیا په میدان کې وي زخپل چې کم دی بیا کارکنانو ته سوچو کم 86 کارکنانو ته 4000 نه زیات قید ملو شو سال مگر داغه باوجود بل ورځ بیا عمر تک جلسه ده الحمدلله بیا عمر ته هغه کارکنان دي داغي چې کم دی رونه دي داغي رشتہ دار دي په خپل جوش او جذبه کې دي سو کم دا نه وي چې نه صبر وک اول بدیر اخلاص کو اول ولا غم د خپل سر نه لري کو بیا به داغه نفس ګورو عزتمند د اسلام مزاج امداد چې مسلسل تکلیفونه مشقتونه زه د خپل بابا جی سره مبارک جون ته سوچو کم فزاد د خدای قسم چې کم جون د منډو ترړو د تکلیفونو د مشقتونو بابا جی سره تیر کړي د انسان حیران پاتې چې دلته نه چې کم دې سکیږي قید کې بنديږي درې کاله قید با مشقت خوري بیا په آرام نه کینی بیا داغه نفس چې کم دی یو لس کاله 9 کاله جلاوطن نه کوي بیا په آرام نه کینی افغانستان کې مو ماغه کار دی چې واپس راضی کور تم ناراضی یو لس کاله مینس کې تیریږي کور ته ناراضی کور ته چې واپس راضی په پیښور کې چې کم دی هغه طرف راضی پیښور کې ډومبنه جلسه ده او هغه جلسه چې دا یعنی په مسجد معبد خان کې اول ته بابا جی د جمعې خطبه لولي او د جمعې د خطبې نه پس دا نه وي چې بس ما خودم را کاله جلاوطن تیر کړه درې کاله مې قید تیر کو زما یو کال آرام وکم نه کور ته لاړ بشما بچی به ګورما کور ته بلار شما ډومبنه خبر ادا کوي چې په دې پیښور کې دا کم د چکلو بازار دی چې بیا ځان ته پښتانه وي او مسلمانان وي چرته دا خایي چې داسې بازارونه دی وي د ټولو نه اول چې دا بازار ما ختم کړي نوي نه زه خپل پټکې په سره وم او نه زه د دې ځای نه بیا داسې په آرام باندې کور ته ځم څوارلس ورځې پکې میانس کې تېرې شوې چې مکمل بازار هم ختم کړ او مکمل طور باندې هغه فحاشي ختمه شوه د هغې نه پس بیا کور ته را روانېږي نن عزتمندو بیا ضرورت د دغه خبره ده چې ما او تا د حضور د دین د پاره میدان کې ودرېږو او تکلیفونه مشقتونه دا د ځان د پاره باعث د ډېر لوی اجر او خوشحالۍ وګڼو چې یا الله په دې تکلیفونو خو به ته موږ اجر راکړې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مونږ باندې خدا یو حالت هم لا نه دی راغلی دا تکلیفونه خو مونږ لا نه دی لیدلی په دې وجه باندې قدردانو هر انسان له دا سوچ پکار دی چې د حضور د دین د پاره په نر باندې میدان کې ودرېږي تکلیف مشقت هر صلی الله را په دې خوشاله ورکی چې یا الله دا تکلیف د دنیا د پاره نه دی بلکې دا تکلیف ستاسو د دین د پاره دی دا تکلیف چې کوم دی ستاسو محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا کامل او عظیم مشن د پاره دی نو ان شاء الله چې بیا مسلمانان میدان ته راوځي نو د مدد وعده به الله جل جلاله کړی دا بیا هغه لښکر لم الله پاک په دنیا او آخرت کې کامیابی ورکړي چې داغي د لاسونو نو داغي د زخمونو نه وینې روانې دي او هغه ټیک چې کوم دی بل باندې لګولې دی روان دي مگر الله ولا بیا فتح او کامیابی ورکړي رب العزت زموږ او استاد له دوه جهان خوشاله نصیب کړي امين الحمدلله رب العالمین